अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रफीक अफरीदी। दस मरीजान چې هغوی کلر الرجی وي. د الرجی مطلب تاسو ته پته ده سنسټیویټي، حساسیت. لکه ډېر خلک کلر لګوي، هغه ویښتو کې لګوي، ګیره کې لګوي، خو هغوی ته الرجی نه کېږي. بعضې مریض د کلر د وجې نه هغوی ته الرجی وشي، مطلب دا په مخ باندې خارښ راشي، ګیره کې خارښ راشي، سر کې خارښ راشي، سکن وقتي طور باندې وپړسېږي. نو اټس مین دا چې د مریض یا د څوک چې کلر لګوي دوی ته د کلر الرجی پرابلم دی. اوس دا کلر الرجی چې کوم دا هر مریض ته یا هر انسان ته نه وي، دا بعضې خلکو ته وي. یعنی چې څنګه هغوی کلر ولګوي، هغوی مخ خارښ شروع کړي، مخ یې وپړسېږي، یا ټول وجود کې خارښ شروع شي، یا سر کې خارښ شروع شي. د کلر الرجی لپاره تاسو سره زه 2 میډیسن شیر کوم، 3 میډیسن. انشاءالله د دې یو میاشت استعمال سره تاسو که بیا کلر لګوئ تاسو ته به الرجی بالکل نه کېږي. نمبر 1 ټیوبرکولینیم 1M. د سکرین باندې تاسو ته نوم ښکاري. دا به هفته کې تاسو یو ځل استعمالوئ. 10 قطرې به یو ګوټ اوبو کې اچوئ او ویکند یعنی هفتهوار هفته کې به یو ځل دا تاسو څښئ. دې نه علاوه 2 میډیسن نور دي. سلفر 30 سکرین باندې تاسو ته نوم ښکاري. 5 قطرې 3 ټیمه په نهره باندې په یو ګوټ اوبو کې به اچوئ او په نهره باندې به څښئ. دویم میډیسن بوویسټا 30 دا به 5 قطرې په یو ګوټ اوبو کې د خوراک نه بعد استعمالوئ. انشاءالله د یو میاشت علاج سره، د یو میاشت د میډیسن استعمالولو سره تاسو به کلر الرجی ختم شي. مطلب تاسو بیا کلر لګوئ، خو تاسو ته چې د کلر د وجې نه کومه الرجی راځي یا سنسټیویټي راځي یا د کلر د وجې نه تاسو ته کم تکلیف ملاویږي، هغه به ختم شي. نو چاته هم د کلر الرجی پرابلم وي، د کلر د وجې نه ګیره برید کې یا سر کې تاسو کلر لګوئ او تاسو ته د کلر د وجې نه څه هم تکلیف ملاویږي یا څه تکلیف هم جوړیږي، تاسو ټیوبرکولینیم 1M هفتهوار او دا 2 میډیسن سلفر 30 کې په نهاره او بوویسټا 30 کې په مړه ګېډه باندې دا تاسو یو میاشت استعمال کړئ. انشاءالله د یو میاشت استعمال سره تاسو به کلر الرجی یا چې کوم د کلر د وجې نه تاسو ته کوم مسله یا تکلیف یا خارښ راځي هغه به ورسره ختم شي. امید ده انشاءالله پوه شوي به. بیا هم که تاسو ته څه مسله وي کوم ځای کې تاسو انډرسټینډینګ یا نه وی پوه شوي، نو په کامنټس کې یا په انباکس کې تاسو موږ نه تپوس کولی شئ. السلام علیکم.